زما د خوږ اسلام عزتمندو مشرانو کشرانو دوستانو رونو په مسلمان باندې بعض عبادات هغه فرض او لازم دي. په دغه عباداتو کې یو اهم فرض او یو اهم فریضه هغه د مونځ ده. مونځ په مسلمان باندې فرض او لازم دی، او که مونځ دی انسان قصدن عمدن اونکو نو ممکنه ده دا ډیره سخت او خطرناکه خبره درونو دا په زړه کې واچوي چې انسان مسلسل مونځ پریدي بغیر د څه عذره، یو وخت به داسې راشي چې د دې انسان نه به ایمان لاړ شي. نو سخت حکم دی. د دې د وجې زمونږ او ستاسو دپاره الله رب العالمین یو عظیم او یو مبارک کتاب قرآن را لیږلی د هدایت، چې هغه د هدایت څه ته وایي؟ نیغه لار، یو د کامیابی او د کامرانۍ منزل مقصود ته د رسولو یو ذریعه قرآن عظیم الشان دی. اوس په قرآن کې په موږ باندې ډېر احکامات فرض دي، خو په دغه احکاماتو کې د ټولو نه اهم حکم سجانه هغه د مونځ دی. او ته به یې مونځ څنګه؟ نو په قرآن شریف کې زمونږ د علما د تفسیر وی د مونځ حکم په قرآن کې اشارتن چې هغې ته اشاره کړې ده هغه 400 کرته راغلی دی، او صراحتن لکه بالکل اوکا 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 دا 2 کرته د مونځ حکم راغلی. نو تاسو په خپل سوچ بس په خپل هوښیار خلک کې ذهن کې دا راولئ چې دا څومره اهمه فریضه ده، څومره اهم حکم دی. او بیا رسول الله مبارک خو په یو حدیث کې داسې ویلي دي چې د مسلمان او د کافر منځ کې فرق، لکه موږ فرق کوو چې دا پلانکي څیز دی او دا پلانکي څیز، یو فرق څیز وي په هغې باندې فرق کیږي. دقه شان د مسلمان او د کامل مسلمان او د کافر منځ کې فرق هغه صرف مونځ دی. ډېر احکامات نور هم دي خو اهم پکې مونځ دی. نو مونځ یو اهم فرض دی او په مسلمان باندې لازم دی، او دی به خامخا کوي. او که وی نه کړل نو بس په دې باندې به دا خبره اختتام ته ورسو چې د بعضې علماء کرامو په نیز باندې خو چا مونځ پرېښود په ټکي کافر دی، او امام اعظم ابو حنیفه وایي چې دی مونځ نه کوي نه کوي نه کوي. یو وخت به داسې راشي چې دی به د دنیا نه بې ایمانه لاړ شي، او چې د دنیا نه بې ایمانه یو انسان لاړ الله دې وساتي، دی تباه و برباد دی، تباه و برباد. الله دا په قرآن کې ویلي دي چې انسان د دنیا نه بې ایمانه لاړه دا انسان تباه و برباد دی. نو خدای دې د دغې تباهۍ نه وساتي، او د دې تباهۍ نه به موږ د الله په احکاماتو منلو ساتلی کېږو. او د الله په احکاماتو کې د ټولو نه اهم حکم هغه د مونځ دی. خدای پاک دې موږ او تاسو له توفیق را نصیب کړي. بیا مونځ مسائل ازده کول دا په هر انسان لازم دی. یو د فرض مونځ، نو فرض خو دا به کې خامخا، او د قیامت په ورځ دا خبره م یاده ساتئ. بس په دې باندې به دا خبره بس راغونډه کړو، ځکه دا خو اهمه موضوع ده، موږ پرې مخکې م بیانونه کړي ده او بیا به م پې وکړو چې زمونږ او ستاسو به د الله په جناب کې یو ځل پیش کېدل کېږي، الله ته به ودرېږو، او الله به زمونږ او ستاسو نه د دنیا د ژوند متعلق تپوس کوي. اوس په دې دنیا کې په موږ باندې ډېر احکامات دي چې هغه لازم دي، چې هم کړل کامیاب به یو، کوم نه کړل ناکام به یو، الله به رانه تپوس کوي. د قیامت په ورځ چې لومبي سوال په اعمالو کې کېږي، نو دا یاد ساتئ، د قرآن دا آیاتونو نو د رسول الله د احادیثو نه دا خبره ثابت ده چې د قیامت په ورځ به لومبي د مونځ باره کې تپوس کېږي. او دا هم یاد ساتئ، دا راته یو خبرې ته تاسو راولمه، نو انشاءالله کو په د زړه په غوږ هم دا خبره اورېده او عمل هم پرې وکړو، مونځ به راته اسان وي. د مونځ هغه خوند به تاسو ته میلاویږي. دا خبره هم یاد ساتئ
چې دا منځ دی منځ دا یو داسې څیز دی چې دا تا باقاعده وکړه. اصل دا خبر لږه د زړه په غوږ ووره. د دې د مستحباتو، د دې د سننو، د دې د واجباتو، د دې د فرایضو، د دې د وختونو او د دې د ارکانو د افعالو د په صحیح طریقه خیال وساته. یعنی مونځ د په صحیح طریقه وکړه، مونځ د په صحیح طریقه وکړه. نو دا راته د الله په ذات باندې قسم خورم او دا قسم ځان سره نن یوسه چې په صحیح طریقه د مونځ وکړو نو والله العظیم نور اعمال برته الله ټول اسانه، د نور اعمالو برته بیا اسانتیا وي. خو که مونځ د نه خراب شو نو بیا د روجم خرابه ده، بیا د زکات هم خراب دی، بیا د حج هم خراب دی، بیا د نور اعمال هم خراب دي. نو گویا چې زمونږ او ستاسو د ټولو اعمالو دارومدار تیمور جان دا په څه دی؟ په مانځه باندې دی. بس چې دا مونځ په صحیح خشوع او خضوع، دا خو د عربي الفاظ دي، خو په صحیح طریقه بس زه به پښتو کې ده ویم دا دې وکړه قسم د نور اعمال به راته ټول اسانیږي او الله به راته په دین تګ آسان ساتي. نو وروڼو موږ به د مونځ پوره خیال ساتو. مونځ بیا په موږ باندې څه فرایض دي. اوس د دې مونځ د کاملتوب دپاره دا فرایض چې کم فرایض په موږ باندې په مونځ کې دي او فرض کم مونځونه دي نو هغه کو موږ او تاسو پنځه واړه کم د مونځ د فرایضو د مانځه را جمع کړو چې کم کم مونځ په موږ باندې فرض دی. نو ګوره د سحر په موږ باندې څو رکعته فرض دي؟ 2 رکعته شماره. د ماسپښین څو دي؟ 4. نو څو شو؟ 6. بیا ورپسې د مازدیګر څو دي؟ 4. نو څو شو؟ 10. او بیا ورپسې د ماښام 3 رکعته نو څو شو؟ 14. او بیا ورپسې د ماسخوتن 4 رکعته فرض نو ټول څو شو؟ 19 رکعته. 19 رکعته مونځ په موږ او تاسو باندې دا فرض دی. اوس دا 19 رکعته چې موږ کامل کوو او دا موږ په دې زندګۍ کې باقاعده راولو نو دې دپاره موږ ته رسول الله مبارک یو بل څیز ورسره په موږ او تاسو باندې هغه راته ښولي دي. هغه څه شي دي؟ هغه د مانځه سنن دي، کوم چې سنت مونځونه دي او سنت مؤکده دي، لازم دي، یعنی کې به بغیر عذر به پرېږدي نه. نو هغه سنت مؤکده چې ته دې فرایضو سره کې نو تا ته به دا فرایض آسان په فرایضو به راته تګ آساني. او بیا د هغې سنت مؤکده ګورې د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی. هغه سنت مؤکده څو دي؟ تیمور جان شماره. نو د سار نه شروع که 2 رکعته د سار دي او 4 رکعته مخکې د ماسپښین او 2 رکعته وروستو نو څو شو؟ 6 دا شو او 2 دا شو نو څو شو؟ 8. او 2 د ماښام دي او 2 ماسخوتن دي. نو سنت مؤکده چې په موږ او تاسو شواروس کې دغه دي کول دي را باندې هغه ټول څو شو؟ 12. اوس زما د خبرې یو ډېر اهم مقصد دی انشاءالله تاسو به هغه د زړه تسکین به م پیوشي. اوس چې د دې 12 رکعاتو ته صحیح خیال ساتي نو د فرایضو به په طریقه اولا خیال ساتي. نو چې فرایض یې وکړل نو کامیابۍ ته ورسېدي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د دې 12 سنت مؤکده به تاسو پوره خیال ساتئ او پوره په ښکلې طریقه باندې به یې کوئ. نو بیا د دې سنت مؤکده یو کمال وره، یو لوی مقام یې وره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیبي ده او د هغې یو بیبي نوم دی ام حبیبه رضی الله تعالی عنها چې زمونږ او ستاسو مور ابی ده او د رسول الله مبارک یو پاکه بیبي ده او د یو ډېر عظیم انسان د سپاسالار لور ده، د ابو سفیان لور ده. نو ډېر لوی شان او ډېر لوی مقام لري. بهر کې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها فرمایي دا په مسلم شریف کې دا حدیث دی، د دې حدیثو دا حواله وره. ام حبیبه وی چې چا د دې 12 رکعاتو
سنت خیال وساته. یو ځل بیا تکرار وکړو. د سارې 2 رکاته، د ماسپښین 6 رکاته سنت چې 4 رکاته مخکې دي او 2 د فرضونه وروستو دي، 8 شو. او بیا ورپسې 2 د ماښام او 2 د ماسخوتن. د دې 12 رکاتو چا خیال وساته ویې کړل باقاعده، نو تا 12 رکاته وکړل. او والله العظیم د حدیثو دا الفاظ دي چې ام حبیبه وایي چې ما د خپل خوږ محبوب پیغمبر او د خپل محبوب خاوند نه دا واورېدل، چا چې د دې 12 رکاتو خیال وساته د فرایضو نه پس، د فرایضو نه پس فرایضو خیال ساتي او د فرایضو نه پس د دې 12 رکاتو سنتو خیال ساتي، نو تا د 12 رکاتو سنتو خیال وساته. او الله وی په ما دا لازم دي چې بنیا له فی الجنه، دله به زه په جنت کې د ټولو نه اعلی بلډینګ ورکړم. نو په 12 رکاتو باندې به الله تعالی په جنت کې اعلی بلډینګ درکوي. دا قسم په خدای د حدیثو الفاظ دي. بنیا له بیتا فی الجنه. اوس د دې حدیث چې کم شارحین دي دوی یو خبره کوي، خدا الله رحمت په زه تاته ویم چې دا ډېر لوی دی. اوس شارحین د حدیث دلته وایي چې دا ما خو 12 رکاته د ورځې وکړل، 2 رکاته مې د سهار وکړل، 6 مې د ماسپښینې دا سنت وکړل، ورپسې مې ماښام 2 رکاته وکړل، ورپسې مې د ماسخوتن 2 رکاته وکړل. نو هغه وایي چې چا دا 12 رکاته وکړل نو بنیا له بیتا فی الجنه، الله به له جنت کې ماڼۍ او بلډنګ ورکي. نو هغه شارحین د حدیث وایي چې یاره دا به روزانه ورکوي او که نه دا دی دا کوي داسې به ورکوي په یو ځل په آخره کې به دا. نو اکثر شارحین د حدیث وایي چې هره ورځ دی دا 12 رکاته کوي، نو هره ورځ به د په عملنامه کې په جنت کې یو کور لیکلی کېږي. دا ډېر لوی مقام دی وروڼو، دا ډېره لویه مرتبه ده، دا ډېر لوی شان لري. نو زما عزتمند وروڼو دا د دې مې یو 2 مقصد دي، هغې 2 مقصدو د وجو دا بیان درته کوم. اکثر زمونږ خلک او بیا خصوصا زه دا نوی نسل چې کم زمونږ دی دوی د سنتو خیال نه ساتي، تک شي پرزو شي او بس وتښتي. قسم په خدای دا په ډېره لویه ګمراهۍ کې روان دی، دا په ډېره لویه بدنصیبۍ کې روان دی. خیال وساتئ د دې سننو چې د دې سنتو څومره د الله په جناب کې مقام دی، څومره لویه مرتبه ده. او بیا د هر وخت سنت دا خپل شان لري. خو زه نن درته یو 2 رکاتو سنتو بیان کومه، تا ته به پته ولګي چې یاره د دې څومره لویه فایده ده، د دې څومره لوی مقام دی د الله په جناب کې. نو انشاءالله تعالی کو تا زما دا بیان اورېده او بیا پې تا د زړه نه عمل وکړه، قسم په خدای دنیا به دې خشتوي او آخرت به دې خشتوي. ځکه چې په دې 2 رکاتو سنتو الله کم مقام او کم مرتبه انسان له ورکړې ده. نو تا ته به زه هره حواله د حدیثو بیانومه، داسې به نه ویمه چې یاره بس ما راته خبره وکړه، نه، حواله به در کوم او د مستندو احادیثو حواله به در کوم. نو انشاءالله تعالی یو خو به دا وي چې تا ته به دې اعمالو کې محبت او مینم پیدا شي، او دویم نمبر دا ده چې مینه او محبت پیدا شو شروع دې کړه، دنیا به دې خشتوي او آخرت به دې خشتوي. نو په دقه سنتو کې خو ما خو ته مطلقاً د 12 سنت د 10 سنتو د 12 هغه نتیجه بیان کړه چې ام حبیبه وی ته دا 12 سنتو کا الله وی په ما دا لازم ده چې دله به زه په جنت کې اعلی بلډینګ ورکوم. روزانه کو دې وکړو، روزانه په لحاظ به در کوم، کو په آخره کې به در کوم. اوس دا الله ته پته لګي او الله دې زمونږ او ستاسو دقه خوش نصیبي نصیب کړي. دا خو د ټولو سنتو بیان شو، خو نن درته یو 2 سنتو بیان کومه، نو تعالی به ډېر خوندم درکړي او انشاءالله هغه به ته په ډېره مینه او محبت کې. او هغه 2 سنت څه شي دي؟ هغه د سهار 2 سنت دي. دا 2 رکاته سنت د سهار د دې رونو دومره لوی مقام دی او دومره لویه مرتبه ده چې ما تقریبا 8 احادیث نن تاسو له راوړي دي. دا 8 احادیث به تاسو ته بیانوم چې د دې سار د سنتو د الله په جناب کې څومره لوی مقام او څومره لویه مرتبه ده.
او یاد ساتئ. بس دا د دې خبرې نه به شروع کو چې دا 2 رکعات سنت رسول الله مبارک په جون کې اډو پریخي نه دي. نور کې بعضی کې پریخي دي، بعضی نه دي نور سنتونه، خو دا 2 رکعات سنت یې چېرته پریخي نه دي. په دې باندې دوام کړی دی. ولې دوام کړی دی؟ د دې د وجې دوام کړی چې د دې سنتو د الله په جناب کې ډېر لوی مقام دی، ډېره لویه مرتبه ده. لومبی حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وره عایشه بیبي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیبي ده، او دا حدیث په مسلم شریف کې او دا حدیث په نورو کتابونو کې دی. هغه وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په دې خپل غوږو دا خبره اوریده چې رسول الله مبارک مې په دې ډیر اهتمام د دې سحر د سنت ولیدو. نو ماته تاسو کو چې دا ولی نو سیو وی دا د حدیث الفاظ وی رکعتا الفجر، وی دا 2 رکعاته د سحر دا سنت خیر من الدنیا وما فیها. دا د حدیث و الفاظ دي چې په دې دنیا کې سدي، په دنیا کې دا دنیا خیر من الدنیا. دا علما ناس دي د پته د دې دنیا او په دې دنیا کې سدي د دې ټولو نه بهتر دي. او زموږ دا یعنی یو مقصد دا ده چې دا دنیا ده او په دنیا کې دا سدي، دا هیڅ سم تا ته ملو نشو، هیڅ سم تا وانه غشتل. خدا 2 رکعاته باندې د اهتمام وکړه، دا 2 رکعات نو دا الله په جناب کې ستا ډېر لوی مقام دی. یو مقصد دا بیانې، خدا دویم مقصد ډېر اعلی دی. دا دویم مقصد ډېر اعلی دی. ګوره په دې دنیا او په دنیا کې چې سړي دنیا ګورې زرت حلیم آباد، چارسده، پیښور، خیبر پختونخوا، پاکستان نه یادوم، دنیا قسم په خدای د دنیا دا لفظ راغلی دی، خیر من الدنیا. اوس دا ټول دنیا ګورې و بری اعظم دي، و بری اعظم دا ټولو نه لوی بری اعظم ایشیا دی چې څومره ملکونه دي پکې. نو برای اعظم ایشیا نه یادوم، اوه والا برای اعظم. اوس دا اوه والا برای اعظم یوازې نه په دې کې چې دا څه دي، نو په دنیا کې څه دي، په دنیا کې څه نشته ماته ووایه. دا ځمکه، دا اونې، دا بوټي، دا خوندونه، دا هر څه پرېږده، دا سره زر، دا سپین زر، دا اونې، دا میوې، دا غلې، دا د دنیا دا نعمتونه. عایشه بیبي وی رسول الله مبارک وی مقصد یې دا و چې د دې دنیا دا سره زر، سپین زر، جواهرات، دا ښځې، دا سړي، دا اونې، دا بوټي، دا کائنات چې څه دي په دې دنیا کې. یو سړی را پاڅېد او دی د الله په لار کې ورکړ، او بل سړي د سارې 2 رکعاته سنت وکړل چې په دې دنیا کې دا څه دي او دا څه ورکړل. قسم په خدای د هغه انسان ته زیات ثواب دی چې دا 2 رکعاته خیر من الدنیا وما فیها. دا ټول د دې نه بهتر، د دې ټولو نه بهتر دغه 2 رکعاته دي. یرونو دا ډېر لوی شان لري، ډېر لوی مقام لري، ډېره لویه مرتبه لري. موږ څومره غافل یو د دې نه، دا څومره لوی ثواب دی، نن ته موږ غافل یو. نو رسول الله مبارک یو دو فرمایل. دویم نمبر ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی، او د رسول الله مبارک اهمیت بیانوي، مقام بیانوي، مرتبه بیانوي. یو مثال یې ورکړی دی. زما عزتمندونو، جهاد ډېر سخت چیز دی، جهاد ډېر سخت چیز دی. رسول الله مبارک وی د جهاد سوال به نه کې، د جهاد سوال به نه کې چې یاره په موږ باندې جهاد راولو. د دې رسول الله مبارک منع راوسته، خو چې بیا کله جهاد د باندې راغی بیا به ټینګ ودرېږي. سخت کار دی جهاد. یار اوس تا ته څه د دې متعلق ویم، نن چې دنیا په لړزان د نسه د لفظ د پړزان جهاد، دا نن چې ستا امریکا، دا یورپی ملکونه، دا نن چې دنیا په لړزان د په لړزان د جهاد نوم ته په خولې نشي اخیستی. ولې جهاد د خلک کړي، او رسول الله مبارک وي په جهاد باندې به اسلام جمدي، او دا به د قیامت د ورځې پورې او لوی شان لري.
بیا جهاد بیا جهاد نه لاړو نو جهاد کې سړی جنګیږي نو چې جنګیږي نو زه خیر د هغې زمانې چې رسول الله مبارک سی ویلي دي بیا به خیر د دنیا سره کمپیریزن وکړو نو پکې به اسونه به نو په اسونو به لګیا او تورې به جنګېدې او په تورو باندې به جهاد کو اوس رسول الله مبارک وایي چې د سار وخت شو او ته د جهاد په میدان کې او د جهاد په میدان کې دی چې د اسونو په دې خپو کې ولاړې د اسونو په خپو کې ولاړې او ته لګیا دي اسونه داسې ځي او داسې ځي او مخکې ځي او وروسته راځي نو که ته د اسونو په خپو کې ولاړې په مسلم او په بخاري دواړو کې دا حدیث ته به راشي نو رسول الله مبارک وایي چې دقې وخت کې به هم د سار سنت نه کړې بخاري شریف کې حدیث دی دقې وخت کې به هم نه پرېږدې تاسو په زړه کې د دې هغه اهمیت او مقام او مرتبې به پته ولګي چې دا جهاد د غسونو په خپو کې به هم د سار سنت نه پرېږدي دومره یې راته مقام او مرتبه دغه کړې ده موږ نن څومره په غفلت کې سار فرض کو پرېږده سنت موږ نه پاتې دي اکثر خلک لیټ راشي موږ پوهېږو خیر هغې خبره راته کو نو اهمیت یې د دې نه دا واوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کو ته د اسونو په خپو کې مې نو د سار سنت په نه پرېږدې او دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو دردا د دې حدیث راوي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما وسره زندگی تیره کړې ده خو د دریو څیزونو ډېر اهتمام وکړه دا چونکې حدیث نو زه درته بیانوم یو به اکثر د ایامي بیس چې کومه دا 14 14 او 15 ورځ د دې قمري ده د دې روژې به یې خامخا نیولې دویم نمبر به وتر کول خو وتر به د شپې په اخره حصه کې کول دا د رسول الله مبارک معمولو او دریم نمبر چې ما رسول الله مبارک د زندګۍ په معمولات او په تاکیداتو باندې لیدلی دی دا ما په دې لیدل چې رسول الله مبارک موږ ته ډېر زیات د سار د سنتو تاکید ورکړو چې سار سنت خامخا کړي د دې تاکید به ډېر زیات و عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله مبارک ډېره محبوبه بیبي ده تاسو ته پته لګي او ډېر لوی شان لري او د رسول الله مبارک سره خیر د هغې مینه خو به سره خامخا وه خو د رسول الله مبارک مینه او محبت هم عایشې سره ډېر یقین په الله په ذاتو کې چې کله حدیث ګورې که نه او د رسول الله مبارک دی مینې او محبت ته وګورې چې د عایشې بیبي سره څومره عقل هغې ته حیران شي فکر حیران شي نو عایشه بیبي به سره ډېره ومه او زیات وخت به هم عایشې بیبي سره تېره نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت دا ډېر نو هغه وایي ما رسول الله مبارک سره ژوند تېر کړ زندگی مې تېره کړه خو که رسول الله مبارک په سفر کې او که په حضر کې کو په سفر کې او کو په حضر کې او کو په صحت کې او کو په بیماری کې بو وی والله العظیم ما رسول الله مبارک د سار سنت باندې چرته پرې خودري نه دي سار سنت به کول خامخا به کول ما دومره په بل څه باندې په اهتمام نه دی لیدلی څومره چې به د سار سنت باندې اهتمام کو او ما ته به وي چې دا به په جون کې ګورې نه پرېږدي د دې ډېر لوی مقام دی د دې ډېر لوی مرتبه ده نو ما رسول الله مبارک د سار په سنتو همیشه لیدلی دی او همیشه به یې کول څنګه به یې کول هغه راته زه کیفیت وروستو بیا بیانوم نو د سار سنت په رسول الله مبارک وي هر وخت چې کو په سفر کې او کو په حضر کې کو په بیماری کې بو او کو په صحت کې بو د سار سنت په نه پرېښود څلورم نمبر عایشه بیبي دا وایي او پنځم نمبر زمونږ دا علما وایي چې یو دی حقوق الله او بل دی حقوق العباد حقوق الله دا الله حقونه او حقوق العباد دا د بنده حقونه دي ګوره دا حقوق الله دا فرض مونځ دا څه شی دی حقوق الله دی که نه دا الله طرف نه او دا سنت څه شی دی دا حقوق العباد دي دا د چا سنت دی دا د رسول الله مبارک سنت دی نو ګوره دا یاد ساته چې دا کل یو قاعده ده چې الله رب العالمین حقوق الله کې کوي وغوښتل ګوره دا خبره داسې ده
نو الله به درته بخښنه وکړي. خو ګورې حقوق العباد کې بخښنه نشته چې تر څو د هغه بنده نه بخښلي. نو دا سنت کول چې د رسول الله مبارک د سار دی سنت سره دومره محبت او مینه ده، دا د رسول الله مبارک سنت دی. نو الله به دې معاف کړي، خو ګوره د رسول الله مبارک دا طریقه پرېږده. نو زمونږ د علما وایي چې په دې باندې ځکه دوام کوه، نو فیدې به ډېرې زیاتې وي. اوس یې فیدې د حدیثو واوره، د فیدې د حدیثو واوره. ګوره دا یاد ساته، دا په حدیثو کې دي چې څوک د سارې سنت کوي نو د آخرت هغه انعامات خو پرېږده چې هغه څه شي وي، ابر له څه درکوي. او رسول الله مبارک یو درې انعامات د دنیا یاد کړي دي، او دا یاد ساتئ. په دې تاسو خیر د تجربه وکړئ، دا په دې خپل ژوند کې لګو بیا، دا په دې خپل ژوند کې تاسو په دې باندې دوام راولئ، پته به راته ولګي چې د دې څومره لوی فایده. الحمدلله آخرت کې چې هغه کومې پیدې دي هغه په خپل ځای وي، خو د دنیا دا فایدې وره چې کوم سړی په اهتمام سره سنت ساري کوي، په اهتمام سره سنت، نو لومبي پیدا به سجانه دا وي چې زه به قسم زه کوم چې د رسول الله مبارک نه دا خبره روایت ده چې کوم سړی د ساري سنت په اهتمام سره کوي، او زه به راته اوس طریقه ښیم، په هغې طریقه کوي. والله العظیم کو د ده په کور کې چېرته هم جګړې راشي، دا د حدیثو الفاظ دي، د ده په کور کې به جګړې نه وي. ګوره دا جګړې په هر کور کې وي، کله د ښځې او د خاوند، کله د پلار او د زوی، کله د پلار او د لور، کله د لور او د موره، کله د مور او د زوی، دا جګړې خامخا وي. او که دا موږ لر کو نو بیا رشته دار سره جګړې وي، او که رشته دار لر کو نو په ګاونډ کې به جګړې. یاد ساتئ نن یو قاعده او کلیه ځان سره یوسئ چې کوم سړی د سار سنت په اهتمام کوي، او زه به راته اوس طریقه ښیم، په دقه طریقه ښیي، نو د رسول الله مبارک د حدیث په ضمن کې راته دا خبره کوم چې والله العظیم د ده په کور کې به جګړې نه وي. دا ډېر لوی مقام دی. نن خو دا ټینشن ډېر زیات دی، نن خو دا لوی مصیبت دی، جګړې 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 جګړې. د ده په کور کې به جګړې نه وي، د ده په چا سره جګړې نه وي، دی به د جګړو نه محفوظ وي، دی به د دشمنۍ نه محفوظ وي. بس دا به راته ووایه چې کوم سړی په اهتمام سره زه به راته سنت هغه طریقه ښیم د کور هغه چې اوس به یې څنګه کوې چې دې سنت په کور کې کوي او باقاعده کوي، د ده په ژوند کې به چېرته هم دشمني او جګړې نه راځي. لومبی دا وایه، دا ډېر لوی مقام دی. یاد دشمنی، الله اکبر، جګړې د انسان زندگی مفلوجه کی مفلوجه، د انسان زندگی مفلوجه. دی قرآن شریف کې یو آیات دی تیمور جانه، هغه واقعه به چېرته بیا بیان کړو د سلیمان علیه السلام او د بلقیس. نو یو کس هغه د دغه عبادت کو، د بوتانو د انوار هغه عبادت یې کو، قرآن شریف کې دی. نو ورته یو کس وی سلیمان علیه السلام ته وی جګړه به ورسره وکړو که نه، وربشي جګړه به ورسره وکړو. نو سلیمان ورته څه وی؟ وی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. جګړه مه کوئ. وی جګړه داسې ناشنا شی دی چې کله د جګړه وکړه نو قدرمن سړی بې عزته شي، قدرمن سړی بې عزته شي. تاسو وینئ څومره د عزتونو کور وي، لاړ شي پامال شي، خدای دې د جنګ او د جګړو د دشمنو نه وساتي. نو دا به دې په څه ساتي چې کم سړی په اهتمام سره د ساري سنت کوي، د ده په کور کې او د ده په دغه کې به جګړې نه وي. لومبی یې دا وړه. دویم نمبر علیه السلام فرمایي چې کم سړی په اهتمام سره د ساري سنت کوي، الله به رزق پراخه کی، رزق به ول الله زیات کی. داسې ځای نه به ول رزق الله ورکي چې د ده په وهم او ګمان کې به داسې ځای کې به الله رزق ورکي. د ساري د سنتو دویم نمبر کمال دا وره چې رزق به دې فراخي، او داسې به خوشحاله چې خدای دا رزق د کومه لخه راکړي. دا د ساري د سنتو به کمال. دا مې راته د دې دپاره دغه که چې وروڼو موږ د دنیا او د آخرت دواړو مسایلو کې پراته یو، د دې د مسایلو د وتلو نه واحد دغه علاج رجوع الی الله دی، او د رجوع الی الله طریقه موږ ته د الله او د الله رسول ښودې ده. نو الله به دې رزق
زندگی جون دا به داسې فراخه کې چې ستا په سوچ او تصور کې به وي. دویم نمبر دا په دنیا کې وه. او دریم نمبر علیه السلام فرمایي چې د سار د سنتو د برکته دا ډیره زبردسته ده، دا ډیره خشته ده، دا ډیره مزیداره ده چې د سار د سنتو د برکته چې کم سړی په اهتمام باندې کوي. طریقه به راته ښیم د ساري سنت په څنګه طریقه کوي چې کم سړی په اهتمام او په ښکلې طریقه باندې د ساري سنت کوي، د مرګ په وخت کې به الله رب العالمین د خولې نه بې اختیاره کلمه وباسي. دی به د دنیا نه د ایمان سره ځي. دا ګورې رسول الله مبارک فرمایلي دي. دا درې فایدې ټولو علماو لیکلي دي چې دی د دنیا نه رخصتېږي د ایمان سره به رخصتېږي. مرګ به یې اسان وي، ځنکدن به یې اسان وي. او قسم په خدای دا ما د بعضې کسانو لیدلي چې د هغوی په ځنکدن موږ پوه شوي هم نه یو، خو د هغوی د سهار لمونځ ډېر اهتمام کوي. نو واورئ چې د سهار د لمونځ دریم نمبر د دنیا فایده دا ده چې د مرګ سختۍ به راباندې وي. مرګ له ډېرې سختۍ دي، مرګ له ډېرې سختۍ دي، ځنکدن له ډېرې سختۍ دي. ځنکدن به د الله داسې احسان کړي چې د سترګو په رب کې به رانه ساتلي. دا به د سهار د سنتو برکت. فرض درته نه یاد، د فرضو ډېر لوی مقام دی او په دې فرضو غالبا موږ بیان هم کړی دی. د سهار په مونځ باندې موږ مستقل بیان کړی دی. دا راته فرض نه یادوم، دا راته سنت یادوم. دا درې عظیمې فایدې. یو په کور کې جګړې نه، دویم نمبر رزق به دې فراخه وي، او دریم نمبر چې د دنیا نه رخصتېږي د ایمان سره به رخصتېږي. دا د سهار د سنتو برکت دی. نو دا څومره لوی مقام دی، دا څومره لویه مرتبه ده. موږ نه دقه عظیم او دا الله رب العالمین دا ښکلي او مزیدار دا دغه پاتې کېږي. دا رونو د دې اهتمام وکړو، دا رانه پاتې نه شي. ګورې ډېر لوی خیر دی، ډېر لوی د الله رب العالمین د طرف نه یو لوی عطیه ده. او شپږم نمبر دا وره، شپږم نمبر دا چې کم سړی د ساري سنت کوي، کم سړی د ساري سنت کوي، مال به هم باقي وي، اولاد به هم باقي وي، نسل به هم باقي وي. مال به هم باقي وي، اولاد به هم باقي وي، نسل به هم باقي وي. د نسل به نه ختمېږي، د مال به نه ختمېږي، د اعمال به نه ختمېږي. نن وګورئ زمونږ لوی مصیبت دا دی چې زمونږ خلک د شپې د ناوخته پورې ویښ وي، خو د سهار دغه اهم وخت د دوی نه لاړل. نو یاد ساته، نن زما دا خبره یادم کا، او په دې د الله رب العالمین د طرف نه عجیبه څیزونه دي. خیر الله خو به هم محفوظ وي، تاسو هم محفوظه کوئ، خو ممکنه تاسو نه دی کې به محفوظ وي. دا یو خبره اورئ چې کم سړی د سهار سنت کوي، مونځ کوي، د نسل بم باقي، د اولاد بم باقي، د مال بم نه ختمېږي. کم سړی د سهار سنت او مونځ نه کوي، د نسل بم یو ځل ختم شي، د مال بم یو ځل ختم شي، د جیداد بم یو ځل ختم شي. دا یو خبره ځان سره والي. نن زمونږ لوی خلک لګیایي ټوله شپه د الله په بغاوت کې لګیا وي، او دقه د سهار په وخت کې اوده شي. دا زه وینم، دا زه ګورم، دا زما معاشره ده، دا زما ورسره ژوند دی. دا څیزونه نن کوي. نو نن زمونږ دقه خلک بیا د پولې پلق ته کښېني. دا یاد ساته. نو کوی چې زما د نسل باقي پاتې شي، زما د اولاد باقي پاتې شي، زما د زندگی باقي پاتې شي، زما د اعمال او زما د نوم باقي پاتې شي، د سهار د سنت په اهتمام کوه. قسم په خدای دا هر څه به کړي. دا مې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او هغه سنت، هغه د هغه چې د کوم اقوال دي دا مې راته هغې بیان کړل. نو دې نه ځان مه محروموئ، خامخا دا کوئ. ښه دا به کله کوئ؟ نو د دې دپاره زمونږ دا علما وایي چې اعلی قسم درجې ته یې رسئ. نو دا وورئ د څلورو خبرو دي سنت کې اهتمام وکړئ. د څلورو خبرو دا ځان سره یو څه دا خبرې. یو دا دی چې دا په کور کې کوئ، د ساري دا سنت دا په کور کې کوئ. لومبې دا. دویم نمبر یې د وخته کوئ. د وخته څه مقصد؟ چې اذان وشي، اذان وشي نو اذان پس یو 15 منټه پس دا کوئ. خیر هغې وخت کې خو ستاسو پاڅېدل ګرانه ده. دې وخت کې خو اذان تقریبا په باندې په 3 بجې کېږي، په باندې په 3 بجې.
او بهر کې ډیر خلک شته نیکان صلحا چې د شپې پاسي نو چې اذان وشي په کم خپل ټیمونه باندې با زموږ د خلکو پکې چې کله په لو سپیکر باندې ورل نه چې په خپل ټیم باندې اذان وشي هغې پسې 15 منټه پس کوي. دویم نمبر یې دا دغه دی. دریم نمبر چې سنت طریقه ده تیمور جان وره او د رسول الله مبارک نه دا باقاعده په مستند و حدیث باندې ثابته ده. نو دریم نمبر د سار په سنتو کې سنت دا دی چې دا 2 رکعاته بکې نو دی کې یو 2 سورتونه رسول الله مبارک یاد کړي دي او دا به کول یو په لومبي رکعت کې قل یا ایها الکافرون دا رسول الله مبارک سنت دی. قل یا ایها الکافرون دا رسول الله مبارک په لومبي رکعت کې او په دویم رکعت کې به قل هو الله احد سورت وي دا به باقاعده وي. او کله کله دا په حدیثو کې شته یاد کا کله کله به د سورته بقره او د سورته آل عمران یو آیات وي. سورته بقره حدیث ویښه سورته بقره به وی قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون په لومبي رکعت کې وداوي او په دویم رکعت کې د سورته آل عمران د آیات وي. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. دا خیر تاسو طالبانو ته عوام ته نه عوام دا نشي یادول او چې څوک پکې یاد دي نو یاد دي کې تاسو دا قل یا ایها الکافرون او قل هو الله احد سورت وای چې کوم زما طالبان ورونه یا یادول کول شي نو دا آیات په رسول الله مبارک بازي. نو دریم نمبر د سار په سنت کې سنت څه کی شو قل یا ایها الکافرون او قل هو الله احد. او سلورم نمبر د سار په سنت کې سنت دادي چې کورې په وخو کې او بیا کله جمعه ترازی نو بیا یو 15 منټه یا 3 منټه اعلی خو لگاو. دا رسول الله مبارک کو دا رسول الله مبارک سنت دی. الخ به لګو دا سي ډډه به لګو خو تاسو ډډهونه لګیږي تاسو بیا خر ور کړی نه دا سي معمولی شان ډډه لګوا چې خر ور نه کې خر باندې ور کې دا سي معمولی شان نه لګ دماشا هغه واجب دا و خیر دا د رسول الله مبارک سنت دی. موږ باغ نقل صرف کو رسول الله مبارک په د شپې لوی حصہ په ولاړه تیر کړه نو ستړي بشو نو دغه وخت کې به الیکشن آرام دا نو د خپې یو غزول عائشه بیبي وي او سر به لګو دا غینه پس په جمعه دا د سار په سنت کې څلور سنت دي دی باندې عمل او بیا دا غینه پس یو خبره وره او دا زمون علما او بعضی د احادیث هم دا ثابت ده کوه وای نو بهترین وخت د وظایفو دا یاد ساته بهترین وخت د وظایفو د سار چې په وخت پاسي سنتو کې او د سنتو نه تر د فرض پورې چې ستا څومره ذکر او اذکار دي او مسنون دعاګانې دي په تمام وختونو کې د ټولو نه بهترین او لا وخت او الله ته د قبولیت وخت د سنت او د فرض ترمنځ دی وخت کې کاوه ډیر لوی مقصد ترسي یاره اسا جانا د رسول الله په حدیث باندې تجربه کې او نه پیدا کې خدا هغه حق الیقین او د عین الیقین هغه دغه کوم چې زما د الله په ذات قسم وي چې داسې ناممکنه کارونه الله رب العالمین د دقه وخت په دعاګانو او پاسکارو باندې زما کړی دا یاد ساتي قسم پخده دا صرف تاسو د پاره دا تاکید د پاره چې په دې وخت کې سړی ډیر لوی مقام ته رسي ډیر لوی مرتبه ته رسي نو کوشش چې د سار د دې سنت او ترمنځ څومره اسکار دي دا کوي او الحمدلله دا تحدیث بالنعمت ته تحدیث بالنعمت چې تقریبا مولوی صاحب د وفات نه راواله تر د نن ورځې پورې چې څومره ذکر او اذکار دي دغه د اثار اذان او د سار تر منځه پورې الحمدلله په دې 20-25 سال کې ما نه دي پرې ریکو ډېر لوی افیدا او بیا خصوصا کوې د زما رزق زیات شي کوې د زما عزت زیات شي کو دا وې چې زما د کامیابی زیات شي کوې ز په هر میدان کې سرباله ودرېګم کوې ز په هر میدان کې کامیاب ودرېګم
نو دا یاد ساتئ دا ځان سره نن یوسئ دا د ډېرو لوی علماو خصوصا د شهید اسلام مولانا حسن جان صاحب رحمهم الله مفتی زرولی خان رحمهم الله او اوس د دې ترکی نه یو ډېر لوی عالم راغلو والله العظیم ماته په دې خپلو وږو اورېدلي دي چې وایي چې زه په دنیا کې هم کامیاب یم د دنیا ټول سیزونو کې زما عزت زما مال زما اولاد زما بچی زما د هر مقدمې کامیابی یعنی هر میدان کې کو کامیابی غواړي نو د ساري سنت او د ساري د فرض ترمنځ یو ذکر را تقیم دو کې قسم په خدای په هر میدان کې به کامیابی ساري چې کله سنتو کې او خپل نور اسکارو کې نو یو ذکر وسره دا کوي دو قسم راغلي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله دا لفظ راغلی او سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله یو خدا دې کنه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله دا دواړه قسم راغلي دي چې کوم تا آسانو دا وایا دا سلزله وایا سلزله والله بالله ثم تالله څومره لوی قسم د تیمور جان او خلو چې د دنیا کومه کامیابي غواړي د ذکر د برکته خو دغه وخت کې به کې الله به دل درکړي دا ګوره ډېره لویه خبره ده سبحان الله وبحمده وایه سبحان الله وبحمده سبحان نو یې دا څومره عظیم ذکر را تقیم د خدای بندگانو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله دا وایه ما تا ته وی چې د دنیا څه قسمه کامیابي وي والله العظیم درکې سلزله وایه سلزله او موږ تجربه ما تا ته وی تجربه به د رسول الله په حدیث کې خو چې د سخت نه سخت ترین مشکل یا الله بر دې برکت کې دا د سار د سنت برکت دی دا دغه نه پس او دیم نمبر زمونږ د دې دیوبند لوی عالم یا خدایا پاغه خدای له جمعه بیان غواړي شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی رحمهم الله والله العظیم داغه په تاریخ کې او داغه په اسباقو کې مې دا خبره سوسو زله لیدلې ده چې هغه وایي کنه چې وایي چې زما د دنیا څه مشکل وي مشکلات دنیا کې راځي کنه یا هر چا ته راځي په دنیا کې یو قسم داسې نشته چې هغه د مشکلاتو نه مبرا وي مشکلات په خامخا راځي نو کوی چې زه ما د دنیا مشکلات زما اولاد د نیک عمله زما رزق د فراخه زما په نوکرو کې د برکت زما په دکان کې د برکت زما په پټی کې د برکت زما په کور کې د برکت نو دویم نمبر ذکر مولانا حسین احمد مدنی د سار د سنتو نه پس او د فرضو نه مخکې یو سلویخ زل سورة فاتحه دا دی ټولو له ورځي ذکر راته ویل دا راته آسان ذکر قیب سورة فاتحه 41 زله دا وایه والله العظیم د دې فرش نه به په عرش ته رسي سورة فاتحه یو سلویخ زله الحمدلله رب العالمین زموږ د علماوی بسم الله وسره وایه بسم الله وسره وایه الحمدلله رب العالمین دا نو دا تر د دې ترمنځ وایه سنت کوي یو سړی جمعات ته راغی نو چې وخت وی نو ویکا سنت جمعات کې کبه سسراله انسان د خو ویکا ګوره پرېدم او کو یو سړی جمعات ته په داسې وخت کې راغی تیمور جان دا ورو دې مسله کې دا ټول به خوند انختی دي زه خو چې ساري وګورم کنه نو ډېر خپه شم چې رالی او فرض ولالو نو دا یاد ساته دا قاعده کلیه ده چې اذا قیمت الصلاه فلا صلاه الا صلاه مکتوبه بیا فرض مسکه خو زمونږ د علماء کرامو د وینا مطابق دا لګوره دا مسله ضروری ده چې تراله او د ساري جمع ولاله او تا سنت نو کړی نو سنت وسوکا خو د سنت کولو د پاره دوه خبرې به لازم وي یو به دا لازم وي چې ته داسې ځای کې ودرېږه چې د امام نه لرې یو او دویم نمبر د امام اواز نورې داسې ځای کې نو بیا سنت وکړه خو که ته اواز اورې او لرې نه ولاړ نو دا سنت دی ګورې نه کېږي دا مه کوه بس بیا یې پرېږده زمونږ زیاتر خلک اول خو چې راشي زه ویې که دقل ته او که زه به سود یې کړل
غټ غضب بل یو جوړ شوی دی دا سنت په اله کې چې ته یو رکعت دواړه رکعت تا ته پته لا نه دي شوي نو بیا وکړه خو که یو رکعت شوی دی نو بیا سنت کول ګناه ده دلته به امام په تحیاتو ناستي زه په دې خپل مسجد کې بعضې هلکان اوس هم په دې جمعه کې ناست دي پاڅولی راته نه شمه خو په تحیاتو ناستي سلام واړو هغه د ظالم بچي به د ظالم بچي به ویم او د قمقل دغه په خپله قمقل دې په خپله ظالم پلار خو ظالم نه کړ دې قمقل ظالم دې لګوي په سنتو ولاړ والله العظیم نه سنتو شو نه فرض شو چې کله فرض ودرېدل سنت دغه وخت کې بیا پرېږده دا زمونږ د خلکو کې غضب دی او دا نوې هلکان چې نوې رڼا والا دې خلکو دا سوچ فکر وکړئ وروڼو دا ډېره ضروري مسله ده جمع ولاړه ده او ته جمع راولولی شي خو سنت وکړه خو ځان له لرې وکړه او چې کله یو رکعت شوي دی او دویم دی او بیا په تحیاتو ناستي دې وخت کې سنت کول کفر دی بس دا به راته ووایم ناروا دي ناجایزه دي دا خلک به لګیایي سنت بیا مه کوه بس فرض ورته ودرېږه بیا اوس زمونږ بعضې علما امام محمد او نور علما وی چې د دې سنتو چې بس دا نه پاتې شي بیا به د دې نه پس کېنه بیا چې کله نور روخیږي او کله اشراق کې نو دقې وخت کې د دوه رکعته نفل وکړه ځکه د سنتو قضا وایه نشته د سنتو قضا نشته نو بیا یو دوه رکعته نفل وکړه انشاءالله دا به د هغې قایم مقام ګرځي د نور د زوال نه مخکې د اشراق نه پس او د زوال نه مخکې دی درمیان کې یو دوه رکعته وکړه انشاءالله دا به دو سنتو هغه دغه خو هغې مقام ته به نه رسي نو زما عزتمندو وروڼو دا مسایل دا زده کړئ دا ضروري دي د سار سنت دا ډېر لازم دي کوشش وکړئ چې په وخت پاسې دنیا هم غواړئ او آخرت هم غواړئ قسم په خدای د سار په سنتو کې دنیا هم د آخرت هم دی بس خبره په دې باندې ختم د سار په سنتو کې دنیا هم د آخرت هم دی او کوشش کوئ په وخت یې کوئ کور یې کوئ او ورپسې دغه ذکر و اذکار کوئ او بیا قل یا ایها الکافرون او قل هو الله احد سورت او بیا معمولی شان ډډه د رسول الله مبارک د سنتو مطابق دا کوئ دا رسول الله مبارک کړي دي ډېره لویه فایده ده نو زما عزتمندو وروڼو فرض خو په خپل ځای مقام لري خو دا زموږ او ستاسو دپاره یو پیکیج دی یو لوی پیکیج دی چې الله موږ له راکړی خو نن ته موږ محرومه یو ځان محروموی ما دی عظیم دغه کې ځان راولې رب العالمین دې مالم توفیق راکړي او تاسو له دې توفیق درکړي او الله دې د دواړو جهانو خیر نصیب کړي بعضې دعاګانې ما نه چا غوښتي دي یو خو زمونږ د دې جومات دا کلک ملګری حضرت حسین ماما دا زموږ کلک ملګری د دوی والده وفات شوې وه دې تېرو ورځو کې او دا حضرت حسین لا ډېر یو نیک یو ښه انسان دی او زه به ښه انسان په دې کې ډېر دغه دی چې دی د 45 کالو نه دې جومات ته راځي او په دغه ځای کښېني دا ګوره ډېره لویه خبره ده او د کوم ځای نه راځي د هغې اجارې نه راځي د هغې اجارې نه 45 سال 15 کم 50 کاله په خولې یادېږي 15 کاله د مولوي صاحب د وفاتو شو او 15 کاله د هغه په ژوند باندې دا تقریبا 15 کاله دی جومات ته دا په خپل اهتمام سره او په مینه محبت د والده وفات شوه الله رب العالمین دې د هغې مغفرت نصیب کړي بل زمونږ دا ثانیه ګل حاجي صاحب د بونیر د اپریشن یې کړی دی او زمونږ دا بیانات په یوټیوب باندې اوري د دعاګانو درخواست یې کړی دی الله رب العالمین دې ثانیه ګل حاجي صاحب لا صحت او عافیت ورکړي او الله دې ژوند کې برکت واچي بل د جرمني نه یوسف او عمر هغه والده بیماره ده په جرمني کې اوسي خو دا بیانات په انټرنیټ باندې اوري نو هغوی د دعا دپاره ویلي دي الله رب العالمین دې دقې یوسف او عمر والدې له صحت او عافیت ورکړي او الله دې ولې د خیر ژوند ورکړي بل په قطر کې عبدالرحمن دي او عبیر دي د هغوی خورې بیماره ده الله رب العالمین د هغې لم صحت او عافیت ورکړي او د دې نه علاوه چې څوک زموږ دا بیانات اوري او یا د عام جومات کې الله یې ټولې دنیا او د آخرت خیر وکړي دعا کوي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي دواړو جهانو خیر هم الله نصیب کړي او موږ له دې الله د 5 والو وختو د منځونو د فرایضو او د سننو د کولو توفیق را نصیب کړي او بیا په خصوصي توګه الله دې د سهار د سنتو موږ ټولو له
د کولو توفیق را نصیب کی او چې کوم دا رسول الله مبارک د احادیث د لاندې او د سنن لاندې او کوم مستحب او سنت طریقه ده خدای داغي توفیق راکړي الله دې د دوالو جهان خیر نصیب کی دا چا چې موږ د دعاګانې وختي الله یې ټول دعاګانې قبول کړي او الله رب العالمین څومره مردگان وفات دي خصوصا زموږ د حضرت حسین لالا دی والده او یا نور الله دې د ټول مغفرتونه نصیب کړي الله دې د ټول قبرونه جنت د باغچونه غاچوي او څوک جامع مسجد حلیم آباد ته راځي خدای قدم پته نیکه کې واچي او دوالو جاره خیر نصیب کړي او څوک زموږ د بیانات په نت باندې اوري دغه کوم مرګورو چې موږ نمونه واغشتل څوک به بیماران دي د چا حاجتونه دي الله دې د ټول حاجتونه د خپل پټو خزانو برابر برحمتک یا ارحم سنت